وایرس او کورونا غټ وایرس خو مودي دی د مودي نه خو غټ وایرس بل نشته په کشمیر کې اور لګولی دی په دیري کې مسلمانان په اور کې اچولی دي او د ټولو نه خطرناک وایرس خو یهودیان دي اسرائیل دي دې نه غټ وایرس بل کوم دي یو سیسټم یې جوړ کړی دی زما وروڼو بې ادبي دې معافي استغفار ډېر وایه استغفار دا د وبا او دا د عذاب الهي لپاره بند الله وی قرآن شریف کې وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفار او درود شریف دا وایه اسم نشته ان شاء الله او زموږ حرمین نن سبا پته نشته چې هلته کې به وایرس زیات دي که څه مسله به نو طوافونه بند شوي دي عمرې بند شوي دي موږ د حرمینو دپاره دعا هم کوو چې الله زموږ د حرمینو حفاظت نصیب کړي دا هم دعا کوو او موږ د حرمینو دپاره دا دعا کوو چې په عمرو او په معتمرینو په حجاجو خدای پاک آباد وساتي او الله د حرمینو حفاظت وکړي د ټول امت مسلمه حفاظت وکړي خو زما محترم ورونو طالب علمانو تاسو به ښه پیغام د دې ځای نه وړئ تاسو به وحدت د امت پیدا کوئ اتفاق د امت به پیدا کوئ او د خپل آیین او د دستور د پاکستان لاندې او د شریعت د اصولو لاندې به انشاءالله د ملک ملت او د اولس او د قرآن و سنت او د شریعت د امورو خدمات کوئ که خیري انشاءالله العزیز موږ درته تربیت درکړې ده انشاءالله د هغې لاندې به چلیږئ دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې